السلام علیکم ملګرو. د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب خلاف چې کوم بړوګانو بکواسات کړي دي د ثانی مولانا بجلیګر مفتی محسن مبارکزی صاحب دا جواب هغه بړوګانو ته ورسوي او کېدې شي نو هغه بړوګان دلته په کمنټ کې رامنشن کوي. راځي د مفتی صاحب دا خبرې را سره واورئ. ان جاءکم فاسق نوی شیخ ادریس صاحب دا ویلي زه ورته یم شیخ ادریس صاحب خو د علمي اسمان دی، بس توکه توکه دې وکړه بېرته دې دا څښا مخ څښا شو بېرته بس لاړو باندې شیخ ادریس صاحب ته چا لاړې رسي دا خو اسمان دی، علمي ماونټ ایورسټ دی، په سرونو علماو استاذ دی، عظیم محدث دی، بلندپایه خطیب دی. که ته ډېر غپ غپ وکې، که هر ستا پیروکار دي، که ستا نسل واله دي، که دا د ګلدان سپي په شانتې وغپېږي، که ستا دا کور دا سپین دسه وغپېږي، هغه شیخ ادریس صاحب په شان کې څه کمې نه شي راوستلی. نو که دوی د قرآن به دې کلیه باندې عمل کړی وی ستاسو څه نامه نه ډېر مې خوښ منصور صاحب اوه منصور ستو منصور شروع شم کړ دا منصوري خو یې نه کړو مونږ د دار خلک یو د شیخ الهند بابا بچي یو د کردار خلک یو هغه به نور وي چې غیرت ورته سرور ښکاري مونږ خلیلي جذبه لرو مونږ د انګار خلک یو. زه به په دې منبر باندې ویم زه خو پروا نه کوم ځینې خلک سلام الله ماته چرته منبر داویل په کار دی هلکه 14 سال ما تېر کړي تیسیز ما لیکلي دي علم ما کړی دی سپیشلایزیشن ما کړی دی او یو کس ما ته وایي چې که تا پکې سکپ هلکه کښېنه غلی زه ښه پوهېږم په منبر سره ځینې پکې وایي د اورېدو قابل مای قابل دي خو ستا غوږونه عادت نه دي ستا غوږونه دې څیزونه عادت نه دي تا بس لکه جنت او د حورو تذکرې اورېدلي دي کوتکو تذکرې درته چا نه دي کړي. ځکه چې موږ کرمینل کس له هم دعا کوو یا الله ته جنتونه ورکړي خدای بنده د خلکو خونې خرابه کړې ده ته دې چاته موږ چې ورکوشي د ډمبرې دا کوتکې نو د ده د امناګۍ نو موږ کرمینل کس هم سوی یا الله دا هم جنت ته بوځي ٹھیک ده جی نو دا جنت دا دوزخ به تیار کړی سي دی او عدت دی تیار کړی سي چې دی مولوي صاحب د دې خاصو خاشات پسې انشاءالله شي مولوي صاحب ولول والا پګړی والا زه د ایشو مسله بل طرف ته نه وځم. د پاکستانیانو همیشه د محمد رسول الله په ذات باندې ننګ کړی دی. اگر ګورې که مونږ ګناهګار یو اگر که مونږ سنت نه پرېږدو سنت باندې نه چلېږو سم سیاکار کرمینل یو خو د محمد رسول الله زموږ د ټولو ریډ لاین دی. داسې ده که نه د پیغمبر متعلق سم ګناهګار سړی وګوره دویمه خبره اوري نه 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 مونږ په 1974 کې وکتله چې امیانو کومه قرباني ورکړله مال روډ لاهور باندې د 10,000 امیانو مینه توی شوه چې په دغه کې تقریبا 400 عالمانو هلته هم تاسو نمبر وړی د محمد رسول الله د عزت لپاره صلی الله زه په 1947 کې انشاءالله دوی به ځي دې ته 2047 کې د ایکسټینشن موقع به افضله بچو ته وایه نوسو ته به یې وایه چې څوک پورې جندی وي چې ګورې که زه په 2047 کې نه وم نو ګورې دوی به ایکسټینشن کوي مطلب دا لیز به زیاتوي تاسو به د دوی مخه نیسئ چې دوی خپل وطن لندن ته لاړ شي دلته مړه بې وادم صحیح زما بس موضوع به بل طرف ته ځي. حدیث مبارک کې راځي وایي زه به د هر یو بنده سره میلاوېږم خو چې کله د بې ښځې بنده سره میلاوېږم الله وایي زما به طبیعت لږ دروند وي بې ښځې بنده مې وایي نه یې خوښ جهنم ته یې نه ګزارېږئ مه کوم هر حال داسې په مینه مینه به خبره نه کوي دا بې واده په دنیا هم د جرګې نه بهر یو دا په عرش باندې لګېدلي الله دې رحم وکړي الله دې دا بې واده هلکانو په سر باندې تاجونه دا هلکانو ته زموږ ډېر خوښ زموږ د حقوقو ته آواز اوچتوي ما سوچ کوم چې د دوی د رایټ په ما څه آواز اوچت کړی بیا وروسته پوه شوم چې د دوی مین بیسک رایټ د ځوان دا دي د هغې د ژوند ملګری د هغې د ژوند ملګری په دې کې زه هم داسې د سوچ فکر افضل او داسې د ټینشن او د خندا ضرورت هم نشته که شته دی سنت طریقه ده که نه بهترین سنت دا دی بیګم چې ستا د ژوند ملګری ته ورپې کور یې زه نور تفصیل کې نه ځم زما لږ ټاپک بدل دی بهرحال